السلام علیکم ملګرو. نن به د قرآن پاک سوره بقره یعنی پښتو ترجمه کې موږ به آیات نمبر 10 دغه به ترجمه کوو او ځون به پویو ان شاء الله. نو چلو ملګرو شروع کوو. دا قرآن پاک چې الله تعالی کی موږ ته راستوله ده، دې کې خبره کیږي په مثالونو باندې او په تیر شوي تاریخ باندې، خو دا چونکې ارکوز کړه شوه ده په حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې او مخاطب کوي هغه او وسره موږ هم بیا چې دا د موږ راهنمایي دپاره دا راستوله شوه ده. نو موږ ته دا پکار دي چې موږ د ده په یوه ټکي په یوه آیات باندې غور وکړو چې الله تعالی دغه آیات چې کوم نازل کړه ده نو دې کې مو ته څه سبق راکوي. نو چلو شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نومې سره شروع کوم چې هغه ډېر مهربانه ده، ډېر رحم کوونکی ده. ملګرو لکه څرنګه چې ورستې تیرې شوې ویډیو کې مو دا ذکر کړی چې د مخکې آیات یعنی مخکې رکوع د 4 نمبر رکوع دا چې موږ کوم اوس شروع کوو دا د حضرت آدم علیه السلام پیدایش باره کې ده. نو هغه تاریخ ده. و اذ قال و اذ او چې څه وخت قال ویل ربک د تو رب للملائکة فرشتو ته او چې څه وخت ویل د تو رب فرشتو ته انی ځان جاعل جوړوم فی الارض په مځکه باندې یا په مځکه کې خلیفه نائب. اوس الله تعالی موتا په قرآن پاک کې یعنی موږ ټول کام ستر ښځې نر چې څومره انسانون یو د آدم علیه السلام اولاد یو، دغه الله تعالی دیتا څه یی خلیفه د مو خلیفه هغه چې هغه د مو ولا چار وکړي. خلیفه څوک وي چې هغه چې کیم د مالک آرډرز پریشي دي هغې باندې نه صرف خپل عمل کوي بلکې نورو خلکو ته یایي او په هغو باندې اول به ته پیغام سناو کی چې الله تعالی دغه پیغام ده منې که نه منې. نه مني بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه طریقه وه چې څوک به استول نو هغو ته به یې دا ویل چې تاسو به یمره پورې جنګ نه کوو چې څومره پورې تاسو د الله تعالی پیغام هغو ته نه وي ورکړی. که هغه ومني خو ټیک، که نه ومني نو بیا دا جزیه پرېږدي. جزیه یعنی یو ټیکس چې ته به یعنی نه منونکی ته به مسلمان ته یعنی حکومت چې کوم د مسلمان حکومت ته الله حکومت ته نو ته به الله تعالی ته ټیکس ورکوې. ټیکس جزیه دو هغې حکومت ته به ته ټیکس ورکوې او هغه حکومت هغه به د تو پروټیکشن کوي، د تو حفاظت به کوي. دغه جزیه که ته دا پرې کوې ټیک، او که بیا ته دا نشي کوای نو بیا جنګ ته تیار شه. دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
دغه طریقه به وه او د الله تعالی خلیفه مطلب دغه ده چې هغه به د الله تعالی نظام په دغې مځکه باندې جوړوي. موږ داسې فری نه یو راغلي دلته کې. د پیغام چې کوم الله تعالی موږ ته ورکوي هغې باندې ځون پویونه ده. قالو اوس فرشتې مې تصور کوي. ګوره الله تعالی په یوه ځای کې وایي، یعنې دا احادیثو کې دي چې الله تعالی وایي چې ته چې د مو ذکر کوي، یعنی انسان ته وایي چې ته مو ذکر کوي نو زه د تو ذکر کوم. ته چې مو په خپل زړه کې ذکر کوي زه د تو په خپل زړه کې ذکر کوم. یعنی ته چې مو یادوي په خپل زړه کې زه تو په خپل زړه کې یادوم. ته چې مو د خلکو په مجلس کې یادوي نو زه د دې نه بهترین مجلس کې، یعنی د فرشتو په مجلس کې د تو ذکر کوم، تو یادوم. ته چې مو طرف ته یوه لوېشت درځې زه دوې لوېشتې درځم. ته چې مو طرف ته یو لوس درځې زه تو ته دوه لوسه درځم. ته چې مو ته په پښو باندې په قدمونو ورځې زه تو ته په منډه درځم. یعنی دا داسې حدیث ده. نو دلته کې بیا الله تعالی فرشتو ته دا پهلا دا وایي چې زه په مځکه باندې خپل نایب جوړوم. اوس فرشتو مختلفې ډیوټۍ دي. ځنه فرشتې مجلس کوي، ځنه فرشتې هغه لګیا دي المنځه مختلف ارکان لکه قیام شول، رکوع شول، سجود شول، جلسه شول. دا ځنه فرشتې لګیا دي تسبیح کوي. مختلفې ډیوټۍ دي. ځنه لګیا دي هوا باندې مامور دي، موسم باندې مامور دي. ځنه لګیا دي سترګه سمبولوي، ځنه لګیا دي میاشت سمبولوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په د مځکه اسمانونو کې داسې یوه لوېشت زوی هم نشته چې هغې باندې فرشتې نه وي. دومره زیات مخلوق ده. دې نه دا ګوره صرف د یوه مثال زه تاسو ته درکوم چې نن په دغې مځکه باندې د انسانانو ابودي چې کوم موږ ته سټیټسټکس دا یایي چې نن تقریبا 9 ارب انسانون دي. نو 9 ارب انسانون موږ ته په احادیثو کې یای شي او په قرآن پاک کې ذکر دا کرامون کاتبین. نو په هر سړي باندې، په ښځه باندې، بچي باندې چې هر څوک دي دغو ټولو باندې دوه فرشتو ډیوټي لاګي. په 24 घंटे کې 4 فرشتې په ده باندې ډیوټي کوي. سبعی المنځه نه ورسې تر دې مازدیګر المنځه رسې 2 فرشتې ارکوزي شي هغه ډیوټي کوي. هغه چې کوم اعمال ښه عمل کوي بد عمل کوي هغه لیکي. بیا مازدیګر المنځه کې بیا 2 فرشتې چې کومې دي دا روشي او دا چې کومو ډیوټي کړی دو دا هغه واپس وړي شي. 9 فرشتې روشي او هغه ډیوټي شروع کی تر دې سبعی المنځه رسې. نو دا څومره فرشتې شولې؟ 4 فرشتې. او یای شي چې یعنی څومره پورې د انسان مرګ نه ولا یو ځلې یوه فرشته چې په هغه باندې ډیوټي ولګېږي نو هغه بیا د هغې مرګ رسې بیا په هغې انسان باندې ډیوټي نه لګي. نو دا څومره فرشتې شولې؟ یعنی روزانه په دې مځکې باندې چې څومره انسانون دي 9 ارب دې باندې سبعی هم 18 ارب فرشتې رسي ډیوټي پکوي او مازدیګر هم 18 ارب فرشتې رسي ډیوټي پکوي. یعنی دا سبعی ټایم او مازدیګر ټایم 36 ارب فرشتې آنا جانا کوي. نو دا څومره فرشتې شولې؟ بیا دې نه علاوه مختلفې ډیوټۍ دي د فرشتو. نو یعنی بیت المعمور باندې طواف ته لکه خانه کعبه ده دې باندې چې یوه فرشته یو ځلې چې طواف وکړي موږ خو ډېر خوش قسمته یو چې څوک پکې یو ځل حج وکړي، څوک پکې 2 ځله حج وکړي، څوک پکې 10 ځله حج وکړي، څوک پکې هر کولې عمره کوي، څوک پکې 2-3 میاشتې پاس روان وي عمرې ته طواف کوي په خانه کعبې باندې. دې پوسه بیت المعمور ده. نو بیت المعمور چې کوم ده دا خانه کعبې یعنی فرشتو د نور هغه دپاره دا طواف ځای ده. نو په دغه باندې چې یو ځل چې کومه فرشته طواف په باندې وکړي بیا تر د هغې فرشتې تر د مرګه رسې بیا دې ته نمبر نه رسي او دا بیت المعمور د فرشتو نه ډک وي او طواف په باندې کېږي.
نو د څومره د الله تعالی مخلوق ته. اوس دلته کې دغه مخلوق وي ته څه یایي؟ قالو فرشتې وي ته یایي اتجعل فیها آیا جوړوي ته په د مځکه باندې من یفسد فیها چې څوک به فساد کوي په دې مځکه کې، څوک به چې په دې مځکه کې فساد جوړوي، ویسفک الدماء او وینې دې پکې تلوي. دا وویلې ویل په روایاتو کې راځي چې دې نه مخکې په د مځکې باندې چې کومه ابودي وه هغو دا چار کړی وه، نو هغه بیا هلاک یې کړل. نو دغه فرشتې د هغې تجربې نه دا یایي چې آیا ای د موږ الله ته بیا هغه شی یو مخلوق جوړوي چې هغه به په د مځکه کې فساد جوړوي، جنګ جګړې به کوي، وینې به تلوي خپله کې سره. ونحن نسبح بحمدک او موږه ونحن او موږه فرشتې ورته یایي چې او موږه نسبح تو تسبیح کوو. تسبیح یعنی دا ګاڼ چې کوم کېږي که نه چې موږ یو چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر، یا موږ یو چې لا اله الا الله لا اله الا الله چې دا موږ ذکر کوم یایو دغه څه ده تسبیح. یعنی موږ هغه تسبیح نه تسبیح ته کار وتلی ده. تسبیح چې دغه موږ یعنی ګاڼ سره یا بې ګاڼه د تو تسبیح کوو. په لمونځه کې تسبیح کیمه دو سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک، یعنی داسې درېیمه کلمه، داسې پهله کلمه، دویمه کلمه، الله نوم، الله ننمې صفاتي نومونه، یعنی دغه ټول هر څه شی چې کوم څه ته د الله تعالی تعریف کې کوي دغه تسبیح. نسبح بحمدک د تو تعریف سره موږ تسبیح کوو د تو. ونقدس لک او د تو پاکي بیانوو. یعنی شپارس موږ دغه چار دو دغه موږ ډیوټي دو دا موږ کوو لګیو. بیا بل مخلوق څه ضرورت ته؟ اوس فرشتې دعوې ته الله تعالی ته یایي، مجلس ته مشورانو او دغه ذوق د فرشتو طرف نه ورته راغله. قال اوس الله تعالی ورته یایي قال ویل ورته انی اعلم زه پوهېږم ما لا تعلمون چې په کوم څه باندې تاسو نه پوهېږو. اوس دلته کې یعنی که صرف تسبیح مطلب و صرف دا غوا چې موږ شپارس لګیو د الله تعالی ذکر کوو، موږ د الله تعالی پاکي بیانوو، موږ الله تعالی ته لمونځونه کوو، نو که دغه خبره وه نو بیا خو فرشتې چې کومې دي هغه دغه کوي لګیا دي. خو انسان څه ډېر غټ مقصد دی پره ده. هغه مقصد څه شی ده چې ما ته بیان کړه چې خلیفه جوړوم د الله تعالی چار به هغه په د مځکه باندې کوي. الله تعالی حکومت په هغه په د مځکه باندې قایموي. دا د دغې انسان چار دو او دا به مخکې ذکر راځي په دغې باندې چې د دغې انسان څه چار کیدای شي. نو خلیفه خو دغه چار دو چې هغه به د خپل مالک هغې خبره به چلوي. نو ملګرو بل آیات راځي، زه یې تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان.